الرحمن الرحیم دا غواګانو د نه لګېدو د ریپروډکټیو سیستم او دغه شانتي د سیمن د دې ډېرې مسلې نن سبا داسې واشو دي. اکثر غواګانې چې دی دا بلاربېږي نه، د لنګون ډېر شی مسلې راځي خلکو ته. خلک وایي غوا لنګه شوه، پیروان یې وانه چو، غوا لنګه شوه واپس بلاربېږي نه، غوا لنګه شوه واپس یې په هیټ کې رانله. ډېر شی مسلې دي. د دې مسلو مونږ مختصر او اسان حل راوړی، هغه دی diagnosis with ultrasonography. په الټراساوند باندې ډایګنوسس کول. په الټراساوند باندې چې تاسو ته پته ولګي چې تاسو د غوا په بچیدانه کې څه مسله ده. تاسو غوا په بچیدانه کې آیا بچیدانه نارمل ده که اب نارمل ده. تاسو د غوا چې کومه بچیدانه ده په هغې باندې فالیکل سازیږي که نه سازیږي. دا کوم فالیکل چې سازیږي او تاسو ته انسیمینیشن کوئ، ستن ورته کوئ، نو دا چې کومه ده دا پوره دی په سایز کې که نه دی پوره. د ډېرې مسلې د ډېر شی مسلو د وجې نه یو غټه مسله سازیږي چې هغې ته موږ وایو ریپیټ بریډینګ سنډروم. هغه د دې څه مطلب د دې مطلب دا چې غوا بار بار په هیټ کې راځي، غوا مال کېږي نه، ډېر شی مسلې. د دې مسلو اسان حل دا الټراساوند دی چې په الټراساوند باندې ستاسو د غوا بچیدانه وکتی شي. ستاسو په غوا کې نو دی، ستاسو په غوا کې زخم دی، ستاسو په غوا کې بچیدانه چې ده هغه بل څه ګند پکې موجود دی، بچیدانه کږه ده، دغه شانتي فالیکل چې دی دا نارمل دی، اب نارمل دی، فالیکل جوړیږي نه جوړیږي، سیل شته نشته، ډېر شی مسلې نورې ني د هغې سره ریلیټډ. خو نن زه تاسو ته یو مختصر اسانه یو جامع تاسو ته زه یو مختصر شانتي کهاني سټوري ته بیانوم. یو غوا ده چې بار بار په هیټ کې راتله، بار بار هغې هیټ شو کوو او بلاربېدنه په مخه ریپیټ ریپیټ ریپیټ. هغې ته ټریټمنټ وشو د مختلفو ډاکټرانو طرف نه چې دې کې پس دی، میټریکې ورته وشو، نور علاجونه ورته وشو، غوا ته بیا انسیمینیشن کېدو، غوا نه بلاربېده. زه یې راوغوښتم چې ما کله وکته په الټراساوند باندې، چې کله مونږ وکته نو په غوا کې دومره غټ سیسټ و چې زما په دې لاس کې نه راتلو، دومره غټ سیسټ و. دا سیسټ به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، په الټراساوند باندې مونږ معلوم کو. دا سیسټ چې کومه دی د دې د لرې کولو یو خاص قسمه طریقه ده. دا طریقه دومره ګرانه نه ده. د دې طریقې پریکاشنري میجرز، د دې طریقې نه مخکې او وروسته د هارمونل پروټوکولز او دغه شانتي د بچیدانې خاص خیال ساتل دا ضروري دي. دا طریقه مونږه په یو فارم کې اپلای کړه او د غوا چې کومه دا کوم فلویډ چې پکې دی دا سیسټ دا فلویډ کمې ته چې مونږ رسولی وایو د اوبو رسولی وه پکې، د اوبو رسولی هغه ته مونږ رالرې کړه. دا پوره څومره ګند چې پکې و دا ته مونږ رالرې کړو او دا غوا هم صفا کړه. د دې نه بعد هم دې غوا ته هارمونل پروټوکول وکړو چې پوره هارمونز هم ورته اپلای کړه، هارمونز ورته سټارټ شو او انشاءالله د الله نه دا امید دی چې دا غوا به واپس بلار بشي. طریقه دا ده چې هر یو سیسټ دا ریموو کول دا نقصان سازي او هر یو سیسټ چې دا ریموو کېږي نه، د هر یو سیسټ خپله پروټوکول یې خپله طریقې. نو مونږ په مختصر انداز کې په یو پریکټیکل ویډیو باندې مونږ تاسو ته دا خبره شو کړه، دا خبره هم تاسو ته مخې ته کړه چې یو خاص فیصله چې کومه فیصله ستاسو د غوا د بچو د مستقبل دغه شانتي ستاسو د غوا د ریپروډکټیو سیستم د ټیک کېدو لپاره دا یو جامع او انشاءالله اسان پلان دی. نو که ستاسو په غواګانو کې هم داسې مسلې چې یا ریپیټ بریډینګ پکې بار بار واپس راګرځي، یا د غوا چې کومه ده په دې وار صحیح په ټایم باندې نه راوړي، هیټ صحیح په ټایم باندې نه شو کوي، یا چې هیټ شو کړي نو هغه نارمل نه وي، هغه لږي صحیح علامات یې نه وي، نو تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ. انشاءالله وذ الټراسونوګرافي مونږ ستاسو د غوا د ریپروډکټیو سیستم پوره معاینه کوو، جایزه کوو. انشاءالله تعالی پوره تاسو ته پروټوکول ډایګنوسس هر سره تاسو ته ښایو. انشاءالله تعالی تاسو ته پته ولګي چې ستاسو په غوا کې څه مسله ده او زر تر زر به ستاسو د غوا د مسلې انشاءالله ټولې حل شي. السلام علیکم.